نو ماته چې تاسې اریان یاستې زما لاس ډېر اوږدې دي زما پښې ډېرې اوږدې دي زما غاړه ډېره جګه ده ستاسې زور د یوه سپاره دوړه پښتنو د وخته درته ویلي دي چې نه وځي که تاسې ملا را سره وتړئ همت وکړئ زه مو د بلوچانو سردارانو په شان قطعي نه جنګوم نه زه له تاسې ته جنګ غواړم نه زه تاسې و پردیو ګولیو ته مخامخ کوم تر څو پورې چې زما وس چلېږي زه به تاسې له هرې بدي ژغورم زه صرف یوه خبره درته غواړم چې ته په رښتیا پښتون ته دغه تربورګلوۍ دغه ګیلې دا ذلتونه دا کیسې له مغزو وباسې ما په دې 40 کاله کې و ځان ته پښتون ویلی دي بل مې چای نه دي ورته ویلی تاسې به زه د چا په جګړه کې د چا په سپارښت کې د چا په ننواتې کې د چا په مرکه کې د چا په لښکر کې نه یم لیدلی چې یا د اټوګلو سره ولاړم یا د امیدزو سره ولاړم یا له کاکړو سره ودرېدم تر ننه پورې زه چا نه یم خوړل په دا 40 کاله کې زه په تجارۍ کې نه یم درېدلی چې دا پلانۍ مځکه زما چا وخوړه یا پلانۍ لښته یې راوڅکاوه یا یې څه راپېښه شوله زه لږوږي نه یم اکاکا پر تاسې څه قیامت دی ته د خپلې مقدمې دا بدۍ دا ټول شیان سره ګز کړي لښته یې راستولی دي دیوال یې راستولی دي زما خر یې وهلی دي زما خر یې تړلی دي زما په چشت یې خرج کړی دي دا اوس خبرې دي چې تاسې پر دښمني دي پر شرونو مو دغه کوچنۍ کوچنۍ خبرې و ځان ته مه ډېروئ دغه پرېږدئ ټولې کامي خبرې به ته خدای کول په ښه طریقه حل شي او پښتون به بېرته ته خدای کوي پښتون کښېنئ لاله هېڅ نه دي یا به یو سازنده راغلی یا به یو سازنده تللی تاسې څه کوئ کاکا کښېنئ که را چې خپلې وینې یې شندلې د دې خاورې په نوم چې خپلې وینې یې شندلې د دې خاورې په نوم د هغه سرې جذبې د وینو احترام کومه خو چې د زړه وطن مې نن هم 2 ټوټې پروت دی خو چې د زړه وطن مې نن هم 2 ټوټې پروت دی لکه شهید ته مې په ماته خوله سلام کومه و یو غونډې ته د پښتون قوم عظیم رهبر خان عبدالصمد خان د وینا په ترڅ کې داسې وویل ملیشیا راګرځولې ده د چمن پاکستاني شاعران شریف خلک د ملیشیا په ګیره کې پراته دي او پرون یې جمعه خان نومي یو ځوان په ګولۍ ویشتلی دي او هغه زخمي شوی دی هسپتال کې به وي خدا خبر څنګه شي ما ته چې هغو خلکو خبر راکړی دي هغو د ملیشیا د یو سپایي نوم هم ورکړی دي چې دا فلاني سپایي دا هلک وویشتي لیکن نن چې زه په اخبار کې ګورم هغوی وایي چې دا لیویل والا ویشتلی لیویل د چمن خپل پښتانه دي مطلب یې دا دی چې په خپله سره ولوېږي په خپله پر لاره ولاړ زه له حکومته دا غوښتنه کوم چې تاسې د دې خبرې پوره تحقیقات وکړي او جواب ما ته راکړي قوم کې ورکړي دنیا کې ورکړي چې تاسې چې وریجې بندوئ نه بیا خلک ولې پر وژني جواب تسلي ورکړي چې کوی بچیه ټیک ده
او بیا یې په ګولۍ ول. دونه پښتانه د پښتنو دا زاړه متلونه ډېر د مزي وي. پښتانه وایي خدای څلور ډلې خلک نه بخښي. یو په هغو کې درواغجن حاکم. هلکه ته خو طاقت لري، قوت لري، ته و درواغو ته څه اړي؟ ته ولې دروغ وایې؟ سم ورته ووایې چې ګریزي به نه کوئ، نه یې پرېږدم. خلک به خپل د ځان چاره وکړي. او چې ورته واچویه او بیا ورته ودرېږي په ګولیو ولې کم سړیتوب. ورونو نن سبا زموږ قام چې په کومه بلا اخته دی هغه ډېره پېچلې په دې نه ده چې خبره نه در جواب ده، خبره نه در ښکاره. پېچلې په دې ده چې موږ له هغه د انګرېزانو د وخت په غلامي اخته دي. د بیزنجو حکومت په خپله د بیزنجو د حکومت نوکران، سرکاري افسران شپه ورځ په دې کوشش اخته دي، په دې ارمان کې پراته دي چې پښتانه ځله وجنګوو، ځله ویشو او نیشنل پارټۍ کې راوړو. د دې دپاره د چمن حاکم د ګریزي پرمیټونه ورکوي، د پښین حاکم هر څه چې د ده د لاسه کېږي هغه کوي، او وزیران او ګورنر صاحب په خپله د دې کوشش کوي. هغه ورځ په زیارت کې دا زما ملګري چې تاسو ته کیسه وکړه، ویل یې ده بیزنجو ته ویلي وو چې ته عوامي ګورنر یې، نو زه دا خبرې درته کوم. اول نه زه د نیب ګورنر. دا قطعي درواغ خبره ده. نه نیب بیزنجو ته تنخوا ورکوي، نه د بیزنجو خرڅ نیب برداشت کوي. د بیزنجو ټول خرڅ د بلوچستان او د پاکستان ټول خلک برداشت کوي. که هغه په نیب کې دي که نه، د دې ځایته د ګورنر په حیثیت د ده فرض نیب نه دی بلکې هر پاکستانی. دا سړی هم په دې خبره مطلب صرف دا و چې د خلکو د دو پارټۍ ته پام شي، ورته تمه یې شي پکې راشي. په دې سلسله کې موږ د پښین د بازار او د شاوخوا کلیو څه اڅکزۍ، یوسفزۍ او کاکړان پښتانه د نیشنل پارټۍ په دام کې راګیر شوي دي. دا خو هغو راګیر کړي دي، لیکن دوی په څه اخته دي. اگر ورځ ما ته راغلي وو، ما ته ویل چې موږ خو د دې ځایته په دې نیټ کې یو چې د پښتنو دپاره څه پیسې میسې، څه سکیمونه مکیمونه ځینې راپرېږدي. ورونو بلوچان، سرداران او د هغوی حکومت، د هغوی حاکمان او په خپله پښتانه خلک په دې غولوي چې سکیم دی، پیسه ده، دا به پښتانه له راپرېږدي. وروره دا هغه وخت سړی کوي چې دی د چا غلامي ومني. د انګریزانو غلامي د پاکستان د هندوستان خلکو منلې وه، نو هغو به دا کارونه کول چې د صاحب خوشامند دي، برامند دي.